زنانه منې کوي چې به هسې بس چاته ورونه نه کولاوي. دا زنانه چې کومه راله مونږ ته چغې والې ورسره چې ورته مونږ رالو د زنانه ویره زما ماشوم بچ کوي کله چې زه دې موقع ته رالم نو دغه ټایم کې دا یو وړوکی ځوړند پروت و ما هغه سم کو واپس ورغلم ما ورته ماشوم خو سم دی وایي نه بل ماشوم یې رانه پټ کو څوک وایي نعمان یې پټ کو چې ما داسې وکړه دی وایي داسې په دې اړختلي دي ما ته سره مانځه منډه ووهله خو ما ته مخې ته څه رانله مونږ پسې دغلته ور کونډه کړی دی د دوی ور یې کونډه کړی و دا زنانه ځي راځي او د دې تر اوسه پورې مونږ ته لا پته د دې ماشوم ونه لګېده. هر سړی د په خپل کور نظر وساتي، په خپل بچي نظر ساتل پکار دي، په خپل مالک نظر ساتل پکار دي. یاره چې زه خو ته خواست کوم اپیل کوم چې بی بس ته د خیرونه مېرونه چې کوم دی جوماتونو کې کوئ یعنې زه خپل چم ګاونډ کې چې کوم غریب دی هغه در باندې حق هم زیاته لومبې نو هغه ته ورکوي. دا خیرماران دا چې کوم دی پېښور خیرماران دي دې سره ستاسو نه زیاتې پیسې وي برای مهرباني دا چې کوم دی الټه ستاسو ماشومانو ته نقصان ورکولی شي ستاسو مال ته نقصان ورکولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا وخت مصری بانډه کې ولاړ یم خو دلته کې یو داسې عجیبه او افسوسناکه واقعه راغلې ده چې د 14 ورځو یو کاکې د دې کور نه دې زانګونه دلته کې مسله داسې ده یو کس وفات شي څه وخت هغه پسې چې کوم دی غم جړاګانې فریادونه وشي خو چې وخت تیر شي وخت تېرېدو سره هغه د سړي د زړه نه وځي خو که چېرې ستا د زړه یو جامدی ټوکړه ورکه شي نو هغه چې کوم دی د سړي د زړه نه ټول عمر کې نه وځي چې زما کاکې به په کم حال کې وي لوی شوی به ټول عمر هغه غم د سړي زړه خوري. نو راځو کاري صاحب نه یو څو تپوسونه کوو چونکې د ده وړوکی کاکی چې کوم دی پرون خیرمارې راغلي دلته کې او ګیټ یې چې کوم دی کولاو کړی دی او دننه را دننوتي دي او زنانه باندې چې کوم دی سپری کړی دی والله علم د مچانو سپری پې کړی جی د مچانو ماشو سپری ورسره او چې د ماشو سپری وایي ورسره و هغې په زنانه باندې وکړو او زنانه چې کومه ده بېهوشه شوه بیا هم بېهوشه شوې نه وه بله زنانه راله په هغې د پاسه چې کوم ده کېناسته نو هغه چې کومه ده بېحاله شوه او دې نه چې کوم دی ماشوم پټ کړو. نو راځو د ماشوم والد صاحب کاري صاحب سره یو څو خبرې کوو چونکې دا د جومات امام دی خو دلته کې توبې ویستن پکار دي زموږ په معاشره کې د جومات امام هم محفوظ پاتې نه شو کم پسې چې موږ 15 وخته جمع کوو بیا هغه پسې چې کوم دی خبرې هم کېږي ورسره چې کوم دی داسې قسم واقع او داسې قسم واردات هم ورسره کېږي. کاري صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه حال دی جی؟ شکر دی الله فضل خیر دی جی. کاري صاحب دا واقعه څه ټایم راله تاسو آیا کور کې وای که نه وای؟ جی ستاسو خو اول ډېره شکریه ده کوم ډېره مننه چې تاسو راغلی موږ ته ځان راورسولو جی او دا واقعه تقریبا په کم 3 بجې ماسپښین منځونه شوي هغې نه پس دا واقعه مخې ته راغلې وه جی او زه په کم 1 بجې کور نه وتې وم او 2 زنانه دي یوې خړه برکه ده یو نسواري برکه ده د یې اچولې وي او اوازونه یې کړي دي په څلورم پیره باندې چې کوم دی د زنانه د ور کولاو کړی ور یې ورته کولاو کړی دی چې ور کولاو کړی دی ورسره خبره ترې نه کړو دغسې سپری هغه رومال د پاسه ایښی دغسې چې بیا هغې سره کار نه شي بیا پې زنانه د پاسه ناسته شوې ده لاندې راغورځولې ده او بله زنانه د پاسه ناسته شوې ده او دا چې کومه دویمه زنانه وه نو دا راغلو دی ماشوم د دې زانګو نه چې کوم دی ماشوم اوچت کړی دی او داسې بیا تښتېدلي مخامخ دغه لار باندې داسې بره وتې دي جي. ښه جي او دلته کې په موقع باندې نور څوک نه و زنانه کور کې یوازې وه که څنګه؟ صرف زنانه وه دغه 3 ماشومان ورسره و په موقع باندې دغه و جي. ښه جي نو لکه دلته کې په موقع باندې یعنې نورې زنانه نه وې کور کې یوازې وه زنانه که نه؟ بلکل جي زنانه یوازې وه او پوره پلین سره راغلي دغه 2 زنانه ځکه چې د پوره معلومات شوي چې دې ټایم کې ورکړه څوک وي څوک نه وي او دغه ټایم باندې په دې وجه باندې دا پوره پلین سازش ته جوړ شو مخکې نه جي. کاري صاحب دا پښتانه چونکې ډېر زیات میلمه دوست خلک دي او په میلمه باندې خپل سر قربانوي دغه شانتې که موږ وګورو خیرمار سره هم ډېر زیات تعاون کوي نو دې خیرمارو چونکې خوند مونتی دی دې د وجې نه د خیرمارۍ نه دی غلطه پیدا اوچته کړه د پښتنو چې کومه د میلمه دوستۍ هغه رواج دی هغوی نه هم دی غلطه پیدا اوچته کړه تاسو څه ګڼئ داسې ده که نه؟ یاره چې زه خو ته خواست کوم اپیل کوم چې بی بس ته د خیرونه مېرونه چې کوم دی جوماتونو کې کوئ یعنې زه خپل چم ګاونډ کې چې کوم غریب دی هغه در باندې حق هم زیاته لومبې نو هغه ته ورکوي. دا خیرماران دا چې کوم دی پېښور خیرماران دي دې سره ستاسو نه زیاتې پیسې وي برای مهرباني دا چې کوم دی الټه ستاسو ماشومانو ته نقصان ورکولی شي ستاسو مال ته نقصان ورکولی شي تاسو چې کوم دی هر قسمه تکلیف رسولی شي نو دې نه چې کوم دی پرهیز وشي زموږ خواست تمام مسلمان څوک چې په دې سکرین باندې مونږ ګوري چې به تاسو دې نه لغونته کې زنانه منې کوي چې به هسې بس چاته ورونه نه کولاوي جي. ښه جي دلته کې د ماشوم ماما چونکې زموږ سره موجود دی ده نه به یو څو تپوسونه کوو تاسو په موقع وایي مونږ خو په موقع نو دغه کور کې ومه دا زنانه چې کومه راله مونږ ته چغې والې ورسره چې ورته مونږ رالو د زنانه ویره زما ماشوم بچ کوي کله چې زه دې موقع ته رالم نو دغه ټایم کې
دا یو وړوکی ځوړند پروت و ما هغه سم کو واپس ورغلم ما ورته ماشوم خو سم دی وایي نه بل ماشوم یې رانه پټ کو څوک وایي نعمان یې پټ کو چې ما داسې وکړه دی وایي داسې په دې اړختلي دي ما ته سره مانځه منډه ووهله خو ما ته مخې ته څه رانله مونږ پسې دغلته ور کونډه کړی دی د دوی ور یې کونډه کړی و دا زنانه ځي راځي او د دې تر اوسه پورې مونږ ته لا پته د دې ماشوم ونه لګېده بس نو څومره ټایم کې دا یعنی تاسو څومره ټایم پس خبر یاره کم سے کم 10-15 منټ به ما ته بعد پته لګېدلي دا زنانه راله زه دې ورته رالم بیا زه تلم دوباره ورته نو پې کې ټایم لږ لګېدلی نو تاسو وکتل ګرانو کتونکو د دوی یو منظم ګینګ وي دغه شانتې راځي په علاقه کې چې کوم دی اټیک کوي خو دوی دومره شاطر او دومره هوښیار دي چې دا په 4-5 منټه کې هغه خپل کار وباسي موږ خو بار بار تاسو ته وایو بار بار چې کوم دی دا ویناګانې دا اعلانونه کوو چې دا خیرمار چې یو کس پیژنئ نه کنفارم درته پته نه وي هغه ته خیر خیرات مه ورکوئ دا پیشور خیرماران دي دوی چې کومه دی 20-25 روپۍ د ورځې پیدا کوي نو تاسو کوشش کوئ دغه 100 روپۍ که چارې تاسو وګټئ دې کې ډیر زیات اخلاص کوي بالکل معلومه خبره ده خو ګورئ چې څوک د دې اصل حقدار وي دغه پیشور خیرماران چې کوم دي نه تاسو ته دعا کوي او دغه شانتې راځي په معاشره کې په علاقه کې په چاپیرچل کې داسې هم موږ اورېدلي دي چې د زنانو نه د سرو زرو والو دپاره چې کوم دی غوږونه راشوکولي وي چونکې دوی سره بیا ټیم نه وي او داسې زنانه هم شته دی چې هغوی نه د سرو زرو ګوتمو دپاره ګوتې کټ کړي دي جی دا وخت را سره حسین آزاد صاحب موجود دی چونکې دی هم د یو میډیا سره چې کوم دی تعلق ساتي دی نه به تپوس کوو چې دلته کې څنګه په رڼا ورځ باندې داسې جی تاسو څنګه خیر احمد سید بھائی تاسو ډیره مهرباني جی نو دا خو اکوړه خټک سره نږدې علاقه ده چې مصری بانډه باندې یادېږي د دې ځای خلک انتهایی پښتانه او ډیر باعزته خلک دي او دوی بالکل د کلو ماحول دی جی دوی باقاعده د میلمه تپوس هم کوي خو به دا یو افسوسناک واقع راله چې په دې کې چونکې دا علاقه دا ځای سایډ ته دی نو د دې سایډ ځای نه د سایډ کور نه هغه خلکو فایده واخیسته او مطلب دا چې په دلته کې واردات وکړو یو دا ماشوم یې اغوا کړو نو زما په دې وخت کې دوه خبرې دا دي چې معاشره ډېر زیاته بېګړاو شوه نو یو خو معاشره کې زمونږ د خلکو عموما خپل کردار هم نشته سوچ سمج زمونږ نشته او دویمه چې کوم دی انتظامیه هم زمونږ چې کوم دی ادا راوچته شي چې کله یو واقع وشي نو مطلب دا چې دواړه له پکار دا دي معاشره کردار دا دی چې هر سړی د په خپل کور نظر وساتي په خپل بچي نظر ساتل پکار دي په خپل مالک نظر ساتل پکار دي او داسې انتظامي له هم پکار دا دي چې په علاقه کې کوم کرایمز کېږي کوم کریمینل خلک دي نو پکار دی چې هغوی د فورن انویسټیګیټ شي په هغوی د اف آی آر وشي که نه نو الله چې دا دواړه یو بل سره کوپریشن وکړي نو الله به دا معاشره سیټ کېږي ګنې الله دې رحم وکړي معاشره ډېره خراب طرف ته روانه ده جی حاجی ډیره مهرباني د قیمتي وخت راکولو خو دا ووایي چې دلته کې مخکې ناسته د امن د یا داسې تنظیم نه دی جوړ شوی چې کله واردات وشي بیا خو لکه پولیس هم راشي یا داسې نوره انتظامیه هم راشي خو چونکې بیا وخت موږ نه تللی وي د لاسه وتی وي نو مخکې نه څه انتظام نشته دلته کې دلته خو جی یو صوبایي امن جرګه خو خیبر پښتونخوا کې جوړه شوې ده تاسو ته معلوم وي چې د هغې چیرمین سید کمال شاه باچا دی او هغې څو ځله داسې پروګرامونه کوي ځای په ځای کوي اکوړه خټک سره چونکې زما تعلق ته دې سره اوس هم په دې وخت کې تاسو کتی شئ چې موږ سره د تحصیل جهانګیره چې کوم وفد دی چیرمین دی هغوی هم راغلي دي او دا اویرنس دا پروګرامز موږ کوو دا اجلاسونه کوو چېرې به د امن جرګې ته دا ملګري راغواړو زه د هغې هم خپله حصه یم چې په دغه کې موږ د علاقې ځان سره نور ملګري والو کمیټیانې والو دا کمیټیانې چې جوړې شي نو الله به د دې برایانو روکتام کېږي چې هغه بیا د پولیس سره هم کینی انتظامیې سره کینی نو زمونږ خلکو لږ زیات نه زیات توجه خپل بزنس ته ورکړې ده خپل روزګار لې ورکړې ده خو چا هم یقینا چې زه معاشره کې څومره ګورم چا هم د خپل بچي باره کې څه سوچ فکر نه دی کړی بس مدرسې ته ولېږه بیا دا نه دی خبر چې زما بچی به څه ټایم را رسي دی راورسېدو که راونه رسېدو سکول ته ولېږه بیا یو والد نو ته تپوس وکړه دی به تر نه پورې سکول ته نه وي لاړ چې زما بی دا بچی راغلی که نه دی راغلی نو زمونږ د معاشرې او د دې والدینو ډېره کمزوري ده زما دا د شیشه په سترګه دا درخواست دی والدینو ته چې خصوصا ستاسو لومبۍ ډیوټي ده بیا ورپسې وروستو د استاد او بیا ورپسې چې کوم دی د پولیس ته او د ولس ته که نه نو به هر حال مونږ له پکار دا دی چې خپله ډیوټي او خپله کارکردګي وپېژنو نو چې هر سړی خپل ځان خپل کور خپل مالت خیال وساتي امید دا رب کوم چې په دې وجه به دا کرایمز لږ کم شي جي مهرباني جي
حسین آزاد صاحب دا وایي چې دلته کې چونکې زمونږ معاشره د پښتو ده دلته کې موږ په میلمه باندې خپل سر قربان او دغه شانتې خیرمار راشي هغه سره د خپل وس نه هم زیات امداد کوو نو څه ګڼئ دا زمونږ د میلمه دوستي چې کوم د دې نه خلک غلطه فایده نه اوچتئ که موجوده حالاتو ته موږ وګورو جي نو بالکل جی حقیقت خبر همدغه ده چې دا زانه کومې راځي او دا د پردې والا بوقرې دي او دا زمونږ ثقافت هم دی دا زمونږ پښتو ده زمونږ اسلام هم دی خو دوی ته غلطه فایده واخیسته زما چې څومره دی دا مسله ته زه ګورم دا ځانه دوی وایي مخ نه مو نه دي لیدلي نو والله علم چې په دې کې مرد هم کیدی شي که نه نو لکه زمونږ د ټیک د دغه شی خو دی دغه ثقافت خو موږ نشو چینج کولی خو به هر حال خپل ځانه په دې پوهولی شو چې کله ستاسو سړی نه وي نو تاسو هېڅ قسمه انټرست داخله چاته مه ورکوئ کور ته او مه همدردي ورکوئ مه چاله اوبه ورکوئ خیرات زکات زه وایم چې دا هم د سړو کار دی سړی په دې پوهېږي چې په مالت کې زما څوک مستحق دی نو که آیا مونږ رښتیا دومره مطلب دی چې فکرمند یو نو مونږ له پکار دا دي چې زنانو ته دا وینا پکار ده چې تاسو مهرباني وکئ تاسو دروازې خپلې مکمل بندې ساتئ تاسو هېڅ قسمه چې کوم دی چا سره د مدد د امداد څه فکر مه کوئ جي نو چې دا څه نه څه اویرنس پکار دی چې دا راشي نو امید د ربه کومه چې دې واقع سره به هم ډېرې زنانه زموږ خویندې میندې به ګوري نو هغوی له هم دا پکار دا دي چې به دا د خیرات او زکات په جامه کې چې کومه لوبه روانه ده چې دې تعارف وکړی شي جي مهرباني جي مهرباني د قیمتي وخت راکولو ګرانو کتونکو تاسو وکتل دا و زمونږ سره حسین آزاد صاحب خو دی په اخره کې یو د پوینټ خبره وکړه چې دې کې مرد هم کیدی شي یقینا موږ داسې ډېرې زیاتې ویډیوګانې کتلې دي چې په بورکه کې په علاقه کې ګرځي هغه نه چې کله بورکه سړی اوچته کړي نو هغه بیا مرد وي نو دا مرد هم کیدی شي ځکه چې علاقایي خلک او دغه شانتې چې دا چا لیدلي دغه زنانه نو دی دا وایي چې موږ څوک نه دي لیدلی د چا مخ مو نه دی کتلی چې دا نارینه دي زنانه دي نو احتیاط ډېر ضروري دی په خپله معاشره کې چاپېرچل کې چې څوک پیژنئ نه کنفرم درته پته نه وي چې دا کس چې کوم دی دا د دې علاقې کس دی یا چا سره کار دی نو هغه په خپله علاقه کې مه پرېږدئ دې سره به زموږ د علاقې د معاشرې امن چې کوم دی یقیني شي او داسې قسمه واردات دا نن چې کوم راغلی الله مکه داسې به بیا نه راځي ډېره مهرباني یو جهان مننه